اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موږ استاسو موضوع باب دې خبرې باره کې روان دی چې اجنبي غیر محرم پردو ښځو ته کتل حرام دي. پردو ښځو ته کتل حرام دي. زنانه چې کله د ضرورت دپاره د کور نه وځي نو پرده به کوي. وایي ښځې چې دي زنانه دوی به د نابینا او د ړندو سړو نه هم پرده کوي. زنانه به د نابینا او د ړندو سړو نه هم څه کوي؟ پرده کوي. او د دې په هکله دا وړاندې حدیث شریف دی 1626 نمبر حدیث مبارک دی 1426 نمبر. وعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت زموږ استاسو د مؤمنانو د مسلمانانو مور بیبي ده ام المؤمنین سیده ام سلمة رضی الله عنها. الله پاک دې زموږ استاسو د مور بیبي نه راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي. زما ستا او د ټول امت د طرفه د الله پاک بهترین بدلی ورکړي. قالت یو واقع بیانوي كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضی الله عنها. ام سلمہ مور بیبي فرمایي وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسته وم او یو بله بیبي یادی سیده ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها وی هغه هم تشریف فرما و ناسته وه. څه پاک ماحول دی. پاک رسول الله تشریف فرما دی او دو بیبیانې دي ام سلمہ او میمونه رضی الله عنهما. اوس د کور ماحول دی. نبی علیہ السلام د دو بیبیانو سره تشریف فرما دی. فاقبل ابن ام مکتوم رضی الله عنه. په دې کې څه ګورو چې یو نابینا صحابي دی په سترګو معذوره دی نظر یې نه لګي په سترګو ړوند ورته موږ او تاسو وایو. نو صحابي ته به ډایرکټ داسې ړوند نه وی ښه دې کې لږ سوی ادب راځي بې ادبي راځي. لکه صحابه چې څنګه په سترګو بنا و که نه نو دې ته ډېر د ظاهري سترګو بنا خلک نه رسي. صحابه چې د ړه سترګې کمې کار کولې که نه نو دا شان زمونږ د سر سترګې کار نه کوي. دا خو منئ که نه. نو نابینا صحابي چې د سر سترګې ظاهري سترګې نظر پکې نشته دی هغه را مخامخ شو رالو. دې صحابي به اکثر د نبي پاک صلی الله علیه وسلم نه د آیتونو د احادیثو د شرعي احکاماتو په باره کې پوښتنې کولې. دا هماغه صحابي دی چې یو موقع کې را مخامخ شو نو ورته خو نه ښکارېده چې نبي علیه السلام سره څوک ناست دي میلمانه او میلمانه څوک د مکې قریش دا سرداران نه دي غټ دا ناست وو. نو د خپل معمول مطابق سوال کولو هلته نبی علیه السلام اشارې سره منع کولو چې دا خلک ناست دي ته خو خیر د کور سړی صحابي یې سبا بیا به درته ووایم بل ټایم به درته ووایم. نبی علیه السلام تندی ګونجې کړی او مخې ته اړولی و. الله پاک عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا صورت راولېږلو. الله پاک نبی علیه السلام ته صفا فرمایل چې دا تا سره د مکې کوم سرداران ناست دي غټان ناست دي که نه نو دا ټول چې را یو ځای کې ستا د دې نابینا صحابي د خپو نوک ته او د وجود یو ویښته ته هم نه رسي. څه وې ورکې که دې ته څه دین خو محتاج نه دی او دې ډېر په شوق طالب راغلی دی د مسلې پوښتنه یې کړې دله توجه ورکړه تندی ورته مه تریوه وه مخکې نه ماړه وه. دغې نه بعد به چې کله دا صحابي راتلو د دغه آیتونو نه پس نبي علیه الصلاة والسلام به خپل د نبوت صادر نه دی د نبوت صادر د نبوت د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ د اوږې صادر مبارک به راواخیستو ورته به یې خور کړو. وایي دا هغه کس دی چې د ده په سر باندې زه الله پاک رټلی یم تنبیه راته کړې ده. د نبي علیه الصلاة والسلام په صادر باندې ناسته چاته نصیب شي د دې مقام نه خبر یم. نبي علیه الصلاة والسلام به ورته بیا خپل صادر مبارک خورولو. دا هغه صحابي دی چې را مخامخ شو نو مور بیبي په خپله قصه کوي وذلک بعد ان امرنا بالحجاب او دا د هغه وخت قصه ده چې د پردې حکم د اسمان نه نازل شوی و په زنانو باندې مسلمانانو زنانو باندې د اسمان نه قرآن شریف کې دا حکم نازل شوی و چې زنانه به د پردو سړو نه څه کوي پرده به کوي. اوس دا حکم شته که منسوخ شوی دی؟ او زمونږ کورونو کې لیور نه د ترور زوی نه د خور خاوند نه شته
دا مسله لاړه مظلومه شوې ده او زه به داسې وایم چې مونږه ښه راته غوږ ونیسئ، مونږه نر ښځې دا پښتانه د دې حکم قاتلان یو د خپله لاس پردم قتل کړی ذبح کړی هېجنوم نه. حالانکې فارموله مې درته ښوولې د شریعت د کم سړي چې د کمې ښځې سره اوس یا بیا مستقبل کې نکاح روا کېږي دا پردی دی، دا ښځه پردی پرده به کوي. نو اوس د دې قانون مطابق وایي د تره زوی خپل دی که پردی دی، د ترور زوی، د ماما زوی، د خور خاوند، لیور د خور خاوند او لیور کې خو بل رنګ کیسې روانې دي. مونږ د غفلت په خوب ودیو کیسه بل رنګ روانه شوې ده. خیر دغه ځان له یو خبره ده خو دا واقع واورئ او زنانه دې هم واوري. د پردې حکم نازل شوی او چې دې دوران کې دی رالو. فقال النبي صلى الله تعالی علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام موږ دواړو ته وویل احتجبا منه، تاسو دواړه د ده نه پرده وکئ. هوا په سترګو څه دی؟ معذوره دی، نه ویني، کتل نه کوي، بیخي ورکې نظر نشته دی. فقلنا نو موږ ورته وویل یا رسول الله، ای د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم، الیس هو اعما لا یبصرنا، آیا دی نابینا نه دی؟ مونږ خو نه ویني. ولا یعرفنا او نه مونږ پیژني. که مونږ خبرې ونه کړو کشف ونه کړو نو ده ته خو دا پته هم نه لګي چې نبي علیه السلام سره څوک ناست دي، نه مونږ پیژني، مونږ خو نه ویني. فقال النبي صلی الله تعالی علیه وسلم، اوس دا جواب د پیغمبر علیه السلام وری. پیغمبر علیه السلام وفرمیل افعمیاوان انتما، ولې تاسو هم نابینا یئ. دې ټکي مطلب دا دی چې څنګه پردي سړي له پردی ښځې ته کتل حرام دي، سړی حرام کوي چې پردی ښځې ته ګوري، داسې ښځه هم چې پردي سړي ته ګوري داسې دي حرام دي، که هغه ویني او که نه ویني. د ټلویزیون کې په دې ټي وي کې دا سړي چې وي نو د هغې نظر لګي چې دا څوک ورته ناست دی او ګوري یا دی ویني نه ویني. د ټي وي نه خو د هغه دې خوا نظر نه لګي که خو چې دا کوم ورته ناست دی او ناسته ده ورته د دې نظر لګي که نه لګي، ویني یا که نه ویني. چا غونډس کې والا دی کرکټ کوي، دا غونډس کا کوم ځای پورې مګي لګیا دی، دا ویني که نه ویني. او نورې کومې قصې دي پکې. نږدو وخت کې داسې زنانه قرآن خوانه دینداره تېرې شوي دي چې ټي وي زوی راوړی دی او دې ته پته نه وه، اچانک کوټې ته ورننوتې ده چې کتلي دي چې دې کې خو پردي سړي دي رامنډه کړي دي او جړلي دي ټول شواروز چې زما خو دې ستر مات کو زویه، ما خو کله نه چې په ستر شوي مور په ستر کړې، ما تره په ستر کړې، پلار په ستر کړې، ماما په ستر کړې، ما خو ستر نه دی مات کړی، تا خو ما له د پردو سړو نه ستر مات کو. نو دا جاهل او احمق او بېدینه زوی نه دی. ده ورپورې ټوله ورځ خندل، هغې جړله ټوله لوپټی په اوښ کولونده کا او ده ورپورې څه کول خندل. ولې ورپورې خندل؟ وایي راشئ که نه، یو نوسي ته هم وایي بل ته هم وایي، وایي نه هم کمقله ده لیونی ده، وایي زما ستر مات شو، هغې خو تا نه ویني، خو ټي وي کې دي. او نبي علیه السلام څه فرمایي؟ دا خو دو طرفه مسله ده، یک طرفه خو نه ده. که دغه سړي دا زنانه نه ویني چې دا کومه پښتانه زنانه ورته ناسته ده، نو دا زنانه خو ویني دا سړي که نه، او ښه سړي دي که خراب سړي دي، تاسو راته ووایئ. په ټي وي کې چې راځي هغه انټرنیشنل ډمان، انټرنیشنل بین الاقوامي خري، بین الاقوامي دوی ورته اوس ایکټر او ایکټرس ورته وایي، فنکار او اداکار ورته وایي. د دې معنا پښتو کې ده بین الاقوامي ډم، بین الاقوامي کنجران، چې ټوله ورځ ورته دا ناست دی دا مسلمانه او دا بین الاقوامي ډمان ویني او ګوري، بین الاقوامي کنجران ګوري، نو د دې سترګو کې به حیا پاتې شي، د دې لاس کې به برکت راشي، والله که دې پې لاس تود شي. ته وایې چې څه پخوي نه شکر وباسه چې د دې د لاس پخلی در باندې خدای نه کوي، د دې د لاس چای، د دې د لاس شربت در باندې خدای پاک نس کي، یو له په خورې خولې ته واچوه. د دوی د لاس پخلی دي صورت یاسین وایي که ټوله ورځ دا شی ګوري برکتونه. نو نبي علیه السلام ګورئ دا ښه پې سوچ وکئ ښه، زمونږ عقل که هر سهار څه وایي چې یاره جي د ټي وي د شیشه کې خو د پردو سړو ته زمونږ ښځې نه ښکاري، سترې مات شو، ولې دي ته ښکاري که نه ښکاري؟ هندوی ولیدو په کور دننه، سکي ولیدو، یهودي ولیدو، عیسایي ولیدو، قادیاني ولیدو، شیعه ولیدو، دهري ولیدو، هر څومره چې بدمذهبه دي پکې ټول هم په دې شیشه کې راجمع دي او په کم کم حالت کې ګوري، په کم کم لباس کې ګوري، په کم کم انداز کې ګوري، بس هم تاسو ته پته. نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو ته وفرمایل ولې تاسو هم نابینا یئ. مطلب دا دی چې دا پرده دو طرفه ده، دا کتل چې ناروا دي نو دا دو طرفه حرام دي. سړي له پردی ښځې ته کتل حرام که نه، نو ښځې دپاره هم پردي سړي ته کتل څه دي؟ هغه سړي ته دا ښکاري او که نه ښکاري؟ دا د ور په چواندې کې ګوري پردو سړو ته، بره په چې کومه چاردیواري لګېدلې ده په هغې کې سورې د پردو سړو ته ګوري، او که د ټي وي په شیشه کې او د موبایل په شیشه کې پردو سړو ته ګوري، دا ټول حرام دي حرام. نبی علیه السلام ورته وفرمایل الستم تبصرانه، ولې تاسو یې نه وینئ څه؟ تاسو ته نه ښکاري څه؟ دې نه معلومه دا شوه چې څنګه جنسي خواهش سړو کې شته دی او هغې دپاره پردو تور سرو ته کتل حرام دي، نو دا شانتې پردو ښځو دپاره پردو سړو ته کتل هم
حرام دی هغه ټي وي کې وي کوم داسې پرده کې وي که د ورچواندي کې وي او که د چاردیوارۍ په سوري کې وي د سترګو د دې غلط استعمال نه به استاد جي موږ څنګه بچ شو د دې څه وظیفه شته دی او د دې یو ډېره ښایسته وظیفه ده او هغه قرآن شریف کې راغلې ده وظیفه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر الله وایي دې کې شک ونه کوي شک پکې نشته منځ نه دی منځ خو چې منځي دا د بې حیایۍ نه او د خلاف شرع کارونو نه سړی رامنې کوي بې حیایۍ نه او غلط نظر دا خو بې حیایي ده چې یو سړی منځ وکړي که نه او په منځ کې خصوصا سترګې صحیح استعمال کړي د نیت تړلو وخت کې به سترګې په کوم ځای ساتو د سجدې په ځای صحیح شوله د دې پرهیز مې وکړو بیا چې نیت وتړم اوس به کوم ځای ته ګورم د سجدې ځای ته بیا چې رکوع ته لاړ شم بیا کتل کوم ځای ته دي د خپو د ګوتو ته رکوع ته چې لاړ شم رکوع ته بیا چې قومې ته واپس لاړ شم بیا هم د سجدې ځای ته کتل دي ٹھیک شوله بیا چې سجدې له لاړ شم نو د پوزې سر ته کتل دي بیا چې د دواړو سجدو منځ کې راشم نو د خپلې غېږې ته جولی نه ده دې ته به ګورم بیا سجده کې د پوزې سر ته بیا سلام په وخت کې د اوږې ته داسې به نه کوم هلته ګورم هغه دیوال ته د ځینو کسانو عادت چې سلام واړئ که نه داسې تا نه به داسې راوړي هلته هغه دیوال ته هلته څه دي خدای خبر دس طرف ته چې سلام وړی هغه طرف ته به ګوري چې صحیح استعمال د سترګو وشو په مانځه کې بهر به اټومیټکلی خود به خود د ده دا سترګې الله پاک د حرامو نه بچ کوي تاسو تجربه پرې وکړئ او داسې دا نور هم دامونه هم دي چې په مانځه کې صحیح استعمال شو بهر ژوند کې به الله پاک دا صحیح استعمالوي دا د سترګو د حفاظت یو ډېره مؤثره تیر به هدف او وظیفه ده طریقه د سترګې به څنګه په حفاظت کې راځي زموږ سترګې خو موږ نه ډېرې بې واګو شوي دي دې ته چې اوس واګ اچوو که نه اس چې کله څه شي وران شي څاروی چې کله وران شي او ساراشین شي او ساراشینه مقطعي چې هغه ریړې ته اچوي کلبې ته اچوي ټانګې ته اچوي نو هغه سوره د خواري غواړي بې خوارۍ نه کېږي هغه ته لګام چې اچوي چې بیا ورته کله څه ورته وایي کمپټۍ که څه او ورته واچوي بس بیا په روډ باندې صحیح روان نو موږ او تاسو هم سترګې ګورئ بیخي واشیا مخته شوي دي ښه موږ ځان له څنګه بانه جوړو یاره جي په دې زمانه کې بس څوک سترګې څنګه بچ کړي ډغره به ورسره ووایې ښه چل ولې ورځي ته په مانځه کې دا صحیح استعمال کا دا داسې نسخه ده چې دا د هر دور دپاره ده که دا دور دی که د دې نه پس دا اوس که 2025 دی که نه د بې حیایۍ دور دی او که دا 2030 شي او که 2060 شي بیا به الله پاک ستا بربل خلک به ګرځي والله پاک به ستا د نظر حفاظت کوي ولې زموږ دا تبلیغ جماعت چې لاړ شي امریکا کې اسرائیل کې یو ملک او بل ملک کې او په روس کې او په فرانس کې دی ولې د دین دعوت ورکوي که نه ورکوي هلته دی د نظر حفاظت کوي که نه کوي آسان دی موږ الله نه غواړو موږ د الله نه غوښتې نه دي موږ داسې لرې تللي یو ورک شوي یو چې جي دا د الله نه نه غواړم چې الله ته مې د نظر حفاظت وکړي هسې نه چې دا دوا مې قبوله شي او د رښتیا مې الله پاک د نظر حفاظت وکړي بیا به زه سرې شنې څنګه وینم اوس دله کم کلی ورکړي بس ټیک شو بیا تا ته د جهنم سره کړي سیخونه پراته دي هغه به سلای کېږي بیا الله پاک د زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد